ځکه چې علامه ذهبي رحمت الله علیه صرف یو واقعه ستاسو مخې ته پیش کومه چې د مور د تربیت په باره کې چې بچي له ورکړي نو دنه بیا د وخت امام هم جوړېدی شي علامه ذهبي رحمت الله علیه په سیر اعلام النبلا کې دا یو واقعه را نقل کړې ده دا په تابعینو کې یو شخصیت تیر شوی دی د دوی مبارک نوم فروح وی هغه وخت کې دی د خپل زمانې او د خپل وخت یو جنگجو دی ډېر بهادرو وی دوی مبارک لاړل جهاد لا وی دوی چې کله جهاد ته لاړل نو وی دوی په مدینه منوره کې کورو نو وی د خپلې بیبي ته 30,000 دینار پرېښودل څو دینار یې ورته پرېښودل 1,000 دینار یې ورته پرېښودله وی چې دوی مبارک کله ووتل نو دی د ده دا بیبي چې کومه وه دا دغه وخت کې د دې په ګېډه باندې بچی و وی چې دوی مبارک کله ووتل دې 27 سال د بهر تېر کړل 27 سال 19 کاله د په جهاد کې تېر کړله وی چې کله دی 19 کاله بعد راغې او خپل کور ته ور مخامخ شو نو دی په اس باندې ناست دی او نیزه ورسره ده او توره ورسره ده او دوی راله او دا خپل ور یې وډبو 27 سال بعد وی چې د کله دا خپل ور وډبو وی د دې نه یو ښایسته نوجوان ترې ووتو نو ډېر زیات په غوسه کې و نو ده ورته وی د فروخ د خپل بچي ته وی د ربیعه ته چې ګوره څومره تا له دومره دغه در شرم نه ده چې ته په پردي کور کې اوسېږي دا خو زما کور دی او ته پردیس هلک یې ورته راغلی زما کور کې دلته اوسېږي دا د ده بچی دی خو 27 سال بعد راغی او دا بچی د ده 27 سالو دی خو دی یې پیژني نه دا فروخ د خپل بچی نه پیژني ربیعه او دا ربیعه د خپل پلار نه پیژني فروخ دا ربیعه ورته وایي چې ګوره څومره ښکلی انسان او تا کې دومره د پردي کور عزت درکې نشته چې ته زما کور ته رالې پردي کور ته رالې او دومره او د یو علم قدر تا کې نشته او تا زما د کور دروازه تا ساسې ووهله وی چې دوی یو بل سره دغلته په بار په جنګ دي که نه وي دننه چې کله د ربیعه دا مور و د فروخ دا بیبي وی دې دننه دوی دا شور واورېدو چې یاره زما دا بچي او زما دا خاوند خو بار په شور باندې دي وی دا ورپس دا مبارک ورپسې راله او دواړه یې دننه کړله وی چې کټ کې کېنول ورته وی چې دا د ستا بچی د ربیعه د فروخ ته وی چې ته کله جهاد لتلی نو دی لا نوشې وي او دی د 27 کال تا بار تیر کړل او دا رستا هغه بچی د نن غټ شوی دی او د ربیعه ته وی چې دا رستا پلار دی چې دی تللی جهاد له 27 سال بعد بهر تیر کړل او اوس دا دی رالی وی دوی یو بل ته ورته غاړه وتله چې ښه زما بچي نه داسې شخصیت جوړ شوی دی او داسې ښکلی مزیدار بچی دی زما وی دوی یو بل ته ورته غاړه وتله او په ژړا شو وی چې کله د فروح د ښځې ته وی چې زه کله جهاد لتلم نو تاله ما 10,000 دیناره درکړي څو دیناره مې دله درکړي 10,000 دیناره مې دله درکړي ته ماله هغه 10,000 دینار راواله وی د بیبي ورته وی چې سیده ته مسجد نبوي ته لاړ شه مونځ وکړه چې کله د مونځ نه واپس راشي نو زه به تاله هغه خپل امانت په مې دله راغشتي او هغه به دله درکمه وی چې کله دوی مبارک لاړل مسجد نبوي ته درس شروع دی له احادیثو یو ښایسته نوجوان راووتو پګړی یې په سر ده چوغۍ اچولې ده او د احادیثو مبارکو درس کوي بلا شي خلک شاګردان ورته ناست دي په زرګونو شاګردان ورته ناست دي وی ما د دې یو خوا ته دا فروخ وایي ما سره خوا کې یو کس ناستو وی ما ورته وایي چې دا دومره ښکلی نوجوان دا دومره ښایسته چهره پټکې یې په سر دی په زرګونو شاګردان ورته ناست دي دا څوک دی من هذا الرجل دا سړی څوک دی وی ما ته دې کس وی چې صبر وکړه په خوله باندې لاس کېږده چې کله دا درس ختم شي د ده په درس کې څوک خبرې نه کوي چې کله درس ختم شي نو زه به بیا تا ته ووایم چې دا څوک دی وی چې کله درس ختم شو دا فروخ وي بیا ما دا کس نه تپوس وکړو چې من هذا الرجل وی ما ورته وی چې دا سړی څوک دی وی ما ته دې کس وی چې د ده نوم دی ربیعه او د ده والد صاحب بیګا 27 سال بعد د جهاد نه راغلی دی وی زه حیران شوم چې ښه دا زما هغه بچی دی دا خو کور کې ما په دې لباس او په دې شان باندې ما نه ولیدلی دا زما هغه بچی دی وی ده د سترګو نه اوښکې را روانې شوې وی چې کله کور ته رالو وی ښځې ورته وی چې د خپل بچي حالات دې ولیدل وی ده ورته وی چې ما د خپل بچي حالات ولیدل وی ښځې ورته وی چې اوس دې هغه 10,000 دیناره پکار دی که نه دا خپل بچی دې پکار دی وی دا پروخ ورته وی چې زما د قسم په رب العزالي دغه شا 10,000 دیناره نه په لکونو دینارونه به زه در خپل بچي نه قربان کړم لکه څنګه تربیت چې تا زما د دې بچي کړی دی نو چې خپل بچي تربیت دی وکړه بیا به تر وخت محدث د وخت امام به ترې جوړ شي
د وخت مجتهد به تی جوړ شي د خپلو بچو تربیتونه وکړي الله جل جلاله دې موږ له په دې یو څو خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي